السلام علیکم دوستانو. ما ستاسو سره د دې تېرې جمعې نه وړاندې وعده کړې وه چې تاسو ته به زه په دې جمعه باندې نننۍ جمعه مې یادوله چې تاسو ته به زه په دې غره کې دا بوټی ښیم، کوم بوټي په مدد باندې چې الله پاک تاسو بلډ پرېشر کموي. او موږ په سوونو کسانو ورله ورکړی دی. پیدې ډېرې دي خو زه به ستاسو سره بظاهره 2 پیدې شیر کړم چې هغه عام خلک پېژني. اخوا چې موږ سره جوړه وه هغه موږ ته پته ده او طبیبانو ته پته ده، هغه به پرې ښه پوهېږي. خو به هر حال زه تاسو ته دا بوټی ښیم او د دې بوټي مقصد یې به کوم چې د دې څه کار دی. دې بوټي ته دا کیمره لږ ونیسه ملګري. دې بوټي ته وایو کونډه بوټی. موږ په پښتو کې دې ته وایو کونډه بوټی. د علاقې دا خلک دې ته وایي کونډه بوټی، څوک ورته څه بوټی وایي. خو د دې زه دا لوکل موږ چې کوم ځای کې دا ویډیو کوو دا خلک دا بوټی پېژني، خو دې ته څه بل څه نوم وایي. سپیرکۍ خو غلط راځي، خو څه شی ورته وایي نو سپیره بوټی ورته وایي که څه ورته وایي. خو به هر حال دې ته موږ کونډه بوټی وایو. دا بوټی زه ته دا یو ښاخ راوباسم. دا بوټی دی، دې ته وایي کونډه بوټی. دا کونډه بوټی د دې نه چې 8 پاڼې غټي نو بیا شپږ 7 پاڼې، او چې پاڼې داسې وړي نو 8 9 پاڼې 10 پاڼې سهار او مازدیګر په نهره په خوله کې وجوي او اوبه ورپسې وڅښي. خو سهار مازدیګر په نهره چې هر څومره بلډ پرېشر دی، که د چا بلډ پرېشر د 250 نه بره دی، 300 دی، 320 بټه 150 دی، 250 دی. زمونږ یو ملګری دی د هغه والد صاحب چې و د هغه به 360 بټه 250 بلډ پرېشر ریګولر و، ځکه چې هغه عالم و، وظایف یې زیات و. د شور و، د کوز شور، د علي اصغر پاچا پلار و، مټۍ پاچا به ورته وي. بیا د علي اصغر پاچا بلډ پرېشر ډېر زیات و نو هغه الله رب العزت په دې کنټرول کړو. دلته زما سره یو مریض دی، ده به ریګولر وینه ورکوله چې زما د بلډ پرېشر سټیبل وي. الله پاک پې هغه سټیبل کړو، هغه انسان برابر شو. او سهار ما بس هفته کې داسې یو ځل 2 کلینیک ته راځي او دعا کوي. نو په دغې مقصد یې تاسو ته ښیم چې دا کونډه بوټی دی. دا چې کله وچ شي لکه یو انسان دی تازه یې نشي ساتلی نو دا ویسي ځان له وینځي د دې زیلو سره، بیا یې وخوټ کوي. چې ویې خوټ کوي اوبه ترې وباسه په فرج کې کېږده. نو سهار او ماښام یا هغه ټایم چې ستا بي پي خیږي ایمرجنسي ته به دې ضرورت نه راځي، کیجوالټۍ ته به دې تلو ته ضرورت نه راځي. د دې نه یو 2 ګوټه وکړه او الله رب العزت به دې هغه بلډ پرېشر ډاون کړي. په هغه ټایم باندې به تا ته سکون میلاو شي، چېرته تلو ته به دې ضرورت نه راځي. بل حبیب صاحب د الله پاک وبخښي هغه وایس چانسلر و، او زما چې کله په دې باندې محنت کوو نو په هغه ورځو کې هغه زما نه څه 9 ورځې مخکې شوی او په دې د هغه ریسرچ هم شوی او آی تھنک که د هغه وروڼو ته یاد وي نو هغوی استعمال کړی او بیا پې هغه خپل ریسرچ کړی وفات شوی دی. الله پاک دې واخلي وبخښي په دې کرونا په دې حالاتو کې د هغه ایکسپایري شوې وه. نو دا بوټی دی ملګرو، د دې خوبه سره ستړی شوم او چې تاسو ته یې پوه کړم. دا بوټی دی، دا په دې کمرګي غاړې ته لږ ډېر میلاویږي، بره د شینګرۍ طرف ته شته او مټه کې د ماندور په میره کې لږ ډېر شته. خو خلکو ډېر زیات وشوکو نو دا چې وچ شي او معده کې او په نهاره ته یو چمچه سهار مازدیګر خورئ نو د دې سره به بلډ پرېشر دا شوګر کنټرول کېږي، راکوزېږي به. بیا ورسره لږ ورزش کوئ، محنت کوئ، د ډېرو دعایانو نه به خلاص یې انشاءالله. دعا به کوئ او الله هم ښاد او آباد ساته. او د یو ملګري زما سره هیلپ وکړو، زه د سره دی متعارف کوم. دا عبدالمجید دی، دی د دې لوکل اوسېدونکی دی، د دې لوکل دی د روړیا، او دی هم دا بوټی لږ ډېر پېژني خو دا یې ډېره نه پېژندو چې د څه دپاره دی. نو ده زما سره په کوم تعاون وکړو، الله دې ده له اجر عظیم ورکړي، الله دې ده له اجر ورکړي چې دا زما په وجه باندې چاته خیر ورسي. او الله پاک دې د دې ستړو نه د مزدورو نه د تکلیفونو نه خلاص کړي. ډېر ښه هلک دی دا ملګرو. دا د روړیا دره ده او د روړیا د درې نه لاندې موږ خو الحمدلله کوشش وکړو نو موږ چې به راوختو په دې لاره کې راته لږ میلاو شولو. موږ خپل ټور په دې باندې سټاپ کو. سلام، مع السلام، الله ښاد او آباد ساتي.